د 400 پتنګي تحصیل کې د جده بارګین په نوم د گاډو خرڅولو یو با اعتماد اداره پرانستل شوی. دغه بارګین مالکانو د علاقې علماء کرام وایي چې دا حلال قصب دی او د دوی گاډي په هر یو سرکاري اداره کې رجستر دي او هیڅ قسمه مسله نه لري. وایي چې د تیرو 40 کالو راځي روزګار کوي او تر اوس وخت پورې ورته د سرکاري ادارو یا د گاګ له خاصه ګیله نه دراغلي. د جده بارګین په نوم پتنګي کې د بارګین پرانیستا د مفتی قاری روح الله روحانی په لاس وشوا. مفتی روح الله وایي چې دوی د دې خلکو پشا پوښتنې کړې دي او دا یو با اعتماد اداره ده. ماشاءالله دا ډیر یو با اعتماد بارګین بزه داسې وته ویم چې د دې آغاز او افتتاح د الله د کلام د تلاوت او د ختم القرآن نه وشو. افتتاح د خیرات او صدقې نه وشو او دغه سپینروب او مشرانو نه او د قاریانو او عالمانو نه بخمونیر سیب دی بادام سیب دی او د دې چې څومره ملګری دي ما داسې څه تاسو نه کړه دلته چې دوی الحمدلله د گاډي په هر اعتبار کاغذي لیول سره ماشاءالله دی ډیر ښه مهارت لري دي کې د گاډي چې کم کنډیشن دی کاغذ د گاډي په اعتبار د نمبر پلیټ دی او کاغذ د ډوپلیکیټ په اعتبار د کاغذي لحاظ دی او کده روټ چیکینګ دی. خو دوی وایي چې موږ به هر هغه گاډي چې کم کس اخلي یا موږ باندې خرڅي چې په هر اعتبار باندې روغ وي او صحیح وي یو حلال کسب او حلال روزګار هم شروع کړي او اوس پورې خو غزې د دوی د کرایي اوس الحمدلله خپل ځای ول الله ورک دې ځای نه دوی تختیدم نشي لکه خپل ځای دی او خپل بارګین دی. نو هر ملګری ته دا درخواست دی زمونږ گاډي او دغه رنګي ترانسپورت دا خو زمونږه ضرورت دی خامخا به استعمالو کڅوګ اخلی او کڅوګ خرڅي. نو ټول ورونو ته دا وایم چې دا خپل جوانان دي خپل مشران دي او دلته خبا اعتماد کار کوي. د بارګین مالک بخمونیر او نور ملګری وایي چې دوی دا 40 کالو راسي روزګار کوي او د هغه وجه دا ده چې کار یې سپادي او خرخه گاډي اخلي او خرڅي کم چې په قانوني او سماجی تور درست وي. څنګه په مارکیټ کې 40 سال د کوم د بزنس کو ترانسپورت را روان نو دا یو تاریخ وي چې په 40 سال تاریخ کې به زمونږ گاډي نه پولیس نیوري نه پولیس نیوري نه به روډ چیکینګ کې گرفتار شوی. دا به تاریخ هغه وجه چې دا د روح کار یو ثبوت تاسو ته دا وکړه کنه. نو زه دا وایم چې دا یو ښکار ثبوت چې زمونږ گاډي به تانه نه خته اکسس بنی نیوري کسٹم بنی نیوري په پیسو کې بچانی نیوري دا به یو تاریخ سیم بنی واره. نو دا یو زین د ثبوت تاسو درکوم دغه چې آینده وي چاله به موږ د شکایت مقنور هر قسم گاډي به موږ سره وي خو اوپن به وي اګریډ گاډي به موږ سره ټول په ډاکومنټس لیول په کنډیشن لیول هر لیول موږ سره اګریډ پوزیشن به ټول او ان شاء الله تعالی موږ عوامي خدمت کوو او په سي طریقې کوو. بلوغم څلور نه خوخي خورندوري دوله سیمه دغلته د جده بارګین تنګي د پرانیسته په مخال کاظم خان شیرپو سکید خان عرفان سکندر او دغه شانور ګنشمیر ملګری موجودو او وای چې د سبانه خلک کولی شي چې خپل گاډي د خرڅ لپاره راولي او کوڅو غواړي چې خو او پارزان نرخ گاډي واخلي نو جده بارګین تنګي ته دي تشریف وروړي. علب خان شیرپو دلبر نیوز تنګي د 400